السلام علیکم ګرانو هیوادوالو خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي یو نوی درس ته ښه راغلاست په دې درس کې مونږ د پریپوزیسیون او د اختیکلونو په باره کې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر درس کې په دوه درسونو کې د اختیکلونو په باره کې خبرې وکړل چې اختیکل څه دی څو قسمه دی کله په کوم وخت کې او څنګه استعمالیږي لومړی د هغه ویډیوګانو کتل تاسو لپاره لازمي دی چې په اختیکل پوه شئ هغې نه وروسته په دې پوه شئ چې اختیکل او پریپوزیسیون سره چې یو ځای شي څه ترېنه جوړیږي که هغه ویډیوګان مو نه وي لیدلی نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ زموږ چینل ته هلته یې وګورئ یا په آی بټن کې لیدلی شئ او په ډسکرپشن کې هم لینک ورکو هلته ووینئ اوس راځئ چې دا درس شروع کړو پریپوزیسیون ا دو دا دو دانې دي صحیح شو دلته دو دانې تشریح کوو ډېر دي خو دلته خصوصا دو دانې تشریح کوو ا دو ورپسې پریپوزیسیون پلس اختیکل هر کله چې پریپوزیسیون جمع اختیکل شي مساوي کیږي چی سره هر کله چې یو نون یا یو اسم مثبت وي نه وبخښئ مسکولان وي هغه لپاره خو تاسو ټول پوهیږئ چې لو راځي او هغه چې فیمینین وي هغه لپاره ل راځي او هغه چې جمع شي هغه لپاره لی راځي که یو داسې جمله راځي چې مثلا یو نون مسکولان راځي هغه وخت کې لو کیږي که نه لو موږ نشو لیکلی باید هغې په ځای موږ او ولیکو او آلې په ځای باید او ولیکو جمع اوس راځئ چې یو یو تشریح کړو په مثالونو کې تاسو ته واضح کوم او ډېر په دقت سره وګورئ چې ورباندې پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ خپله پوهیږئ ورباندې اکسون ګراف دا معنا لري تا او په دا دو معناوي لري مثلا جو وی ا پاری زه پاریس ته ځم صحیح شو او په معنا ورکوي ا کیلو پوس کوم ساعت کې یا کوم وخت کې صحیح شو دو معناوي لري ورپسې دو هم ل لپاره استعمالیږي او پریپوزیسیون هم دی اوس راځئ کله چې ا پلس لو شي نو په دغه وخت کې موږ لو نه استعمالو د دې په ځای او استعمالو کله چې پلس لی شي نو په دغه وخت کې موږ او استعمالو دویم چې دی صحیح شو جمع حالت لپاره دو پلس لو شي په دغه وخت کې موږ دو لو نه استعمالو دو استعمالو دو پلس لی شي مساوي کېږي دې سره دو لی موږ نشو استعمالولی دې استعمالو راځئ اوس په مثالونو کې ګورئ لا ګلاس پلس لو چې شي دا مساوي کېږي لا ګلاس او شوکولا لا ګلاس او شوکولا معنا اسکریم په شوکولات کې یعنی شوکولات والا اسکریم داسې نشي ویلی لا ګلاس لو شوکولا داسې غلط دی لا ګلاس او شوکولا دویم پلس لی مساوي او دا جمع دی مثال په توګه fais attention aux enfants fais attention aux enfants په ماشومانو خیال کوه یا په ماشومانو پام کوه تو داسې نشي ویلی fais attention à les enfants دا غلط دی د لی په ځای یوازې او لیکي fais attention aux enfants په ماشومانو خیال کوه ورپسې دو پلس لو مساوي کېږي دو سره parler de jeu یعنی خبرې کوه د ګیم په باره کې داسې نشي ویلی parler de le jeu غلط دی parler du jeu د لو په ځای دو استعمالو ورپسې دو پلس لی جمع حالت لپاره مساوي کېږي دی c'est la table des enfants دا د ماشومانو میز دی داسې نشي ویلی چې c'est la table
دو les enfants دو les enfants غلط دی ځکه چې دو له پوزې مونږ دی استعمالو c'est la table des enfants دا میز د ماشومانو لپاره دی صحیح شو اوس راځئ چې یو څو مثالونه تاسو لپاره نور تشریح کړم په ا دو او دو ټولو کې چې تاسو ښه ورباندې پوه شئ ا هغه وخت استعمالو هر کله چې مثلا مونږ په پښتو کې تا او په کلمه استعمالو مثلا je vais à Paris زه پاریس ته ځم دویم مثال je vais à Lyon je vais à Lyon زه لیون ته ځم صحیح شو je viens de Bordeaux دو په هغه وخت کې استعمالو چې له معنا ورکوي مثلا له معنا ورکوي کوم وخت کې je viens de Bordeaux je viens de Bordeaux زه له بغدو څخه یم یا زه له بغدو څخه راځم دواړو لپاره استعمالیږي خو کرکټ معنا یې دا ده چې زه له بغدو څخه یم دو دلته دی له معنا ورکو اوس هر کله چې په یو جمله کې ا پلس لو شي بیا څنګه استعمالو ا پلس لو پوزې مونږ او استعمالو لکه je vais au cinéma je vais au cinéma زه سینما ته ځم لکه سینما چې مسکولان دی تو په دغه وخت کې نشي کولی چې je vais à le cinéma à le cinéma غلط راځي je vais au cinéma il boit du chocolat il boit du chocolat هغه شکلات څکي تو داسې نشي ویلی il boit de le chocolat de le chocolat غلط دی il boit du chocolat هغه شکلات څکي nous avons du temps nous avons du temps مونږ وخت لرو تو داسې نشي ویلی چې nous avons de le temps غلط دی de le پوزې دو استعمالو je voudrais du pain je voudrais du pain زه ډوډۍ غواړم تو داسې نشي ویلی چې je voudrais de le pain غلط دی je voudrais du pain زه ډوډۍ غواړم صحیح شو که همدا حالت کې جمع وي یو ډوډۍ نه وي ډوډۍ ډېر وي مثلا صحیح شو یا مثلا یو جمع حالت وي په دغه وخت کې استعمال کوو لیکن مثلا مخکې مې یو مثال وکړو جمع حالت لپاره باید دې استعمالي یا مثلا j'irai aux Pays-Bas j'irai aux Pays-Bas زه هایلند ته ځم هغه ناون چې مثلا جمع دی لکه Pays-Bas جمع دی دو نومونو څخه جوړ دی نو په دغه وخت کې مونږ ا les poser au استعمالو tu iras aux États-Unis tu iras aux États-Unis تاسو ته به ځئ امریکا ته اوس États-Unis یونایټډ سټیټ ده États-Unis چې دی جمع دی په خپل حالت کې دو نومونه لري صحیح شو نو په دغه وخت کې چې په خپل حالت کې دو نومونه لري نو ا les poser au استعمالو اوس ته داسې نشي ویلی چې tu iras à les États-Unis داسې غلط دی تو به وایي چې tu iras aux États-Unis تو به امریکا ته ځي او فیمینین لپاره بیا اعلی خپل استعمالي هغه کنجګیټ کیږي نه هغه مساوي کیږي یو کیږي نه مثلا چې هغه هر څه وي اعلی به خپل استعمالي صحیح شو je vais à la pharmacie هغه خپل اعلی استعمالي او ال اپوستروف کچېرې وي هغه هم خپل استعمالېږي اله ال اپوستروف استعمالېږي مهم دا و چې دا په خپل حالت کې تغییر راتلو نو د له خاطر دا مې تاسو لپاره تشریح کړه هغه په خپل حالت کې لیکل کېږي هغې لپاره مشکل نشته اله ال اپوستروف دو لا دو ال اپوستروف هغه په خپل لیکل کېږي نو خپل حالت کې لیکل کېږي دا زموږ درس و امیدوارم چې ورباندې پوه شوي یاستئ که چېرې کوم مشکل لرئ تاسو په کمنټ کې راته لیکلی شئ ویډیو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي او که چېرې هم داسې ښایسته ویډیوګانې غواړئ چې تاسو ته روزمره ورسیږي نو تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل چې FK ټیچینګ لینګویجز آنلاین نومیږي تاسو کولی شئ چې دا ځان سره سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله موږ یو نوی ویډیو شیر کړو تاسو ته ورسیږي